إن الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب القدر مشرانو کشرانو ترکم سے آواز رسی اوریدونکو مسلمانانو خویندو میندولو. نن زمون موضوع دا تذکرہ دا ائمہ کی امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. داوی پا خدمت عالی و حضور کے دی اللہ زمون دا یوسو خبری قبولی کی او داوی نقش قدم داوی فیض انوارات و برکات دی اللہ منتا دنیا و آخرت کے نصیب کی. 164 ہجری بغداد کے دا محمد رحمہ اللہ بکور کی یو ماشوم پیدا شو چینو میں دے احمد. پلار ور سر 2 کالا ہو یا 2.5 کالا بس وفات شو. دیم دا امام شافعی پر مور تا یتیم پاتے شو. 2.5 کالا عمر کی پلار تے پردو کا دا پرورش تمام بوجھ دا مور سر تراغے. خمور بیکار اپرے نخو دو زکمور دا کار خزا. بغداد اغا زمانہ کی دا علم دا ورع دا زہد او دا تقوی مرکز دے. دا خپل زمانے دا پائے علماء اپا بغداد کیا آگیا. مور بے کلا دا چام مجلس تاستولو کلا بے دا چام محفل تاستولو تردے چھ قرآن کریم حفظ کو دا قرآن تعلیمات حاصل کرل لکھ چھ زوانے تا برابر شو. نو آغا ٹیم دا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ چغا دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مشر شاگرد دے. داغا محفل داغا درسگاہ اغا 4 چاپے رخوروا پزرگونو خلق فیضیاب کے دل. امام احمد ابن حنبل داغا محفل تتک شروع کلو نے اتنا سبب دا فقہ و دا اصول فقہ تمام علوم دا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے حاصل. عمر 14 کالا شو نو مغا مجلس تزی رازی کلے چھ اغا علوم حاصل کرل نو فکر راغے
چې اوس حدیث دکی نو د فقه د حصول نه پس د خپل زمانه د حجاز او د اطراف علما دا وی محفلونو ته بتلو درسګاه ته بتلو او بیا احادیث نبویه زده کو. نو احادیث لوی ذخیره روایاتو کې راځي 4 لک احادیث ورته په حفظ او چا چې محبوب پس دروغ خبرې تړلې د ځان احادیث جوړ کړیو نو 2 لک د دروغ احادیث ورته یاد 4 لک صحیح احادیث ابې مخکې نقل کول او خلکو ته به دعوت ورکول چې دا احادیث د کوي په دې عمل کو او 2 لک احادیث نه به خلق منقول ګورې دا د مدینه جانان پورې خلکو دروغ تړلې دي د دې خبرو نه ځان ساتي. الله حافظه جب ورکړي په شاګردانو کې امام بخاری دی امام مسلم رحمه الله دی امام ابو داود سجستانی رحمه الله دی دای په شاګردانو کې امام تعالی زهد او تقوا صرف علم نه شریعت باندې عمل د الله نه یرا دا الله حضور کې په حد درجه د شخصیت الله نصیب کړي. 187 ہجری کے حج لتلے 91 کے بیا حج لتلے 196 کے بیا حج لتلے 197 کے بیا حج لتلے امام 15 حج لتلے وی سلور حج میں پیدا کری پیسے را سر فقر و غربت میں سلور زل حج لپیدا او یو زل میں پا حج باندے 1.5 درہم لگی یو حج میں پا پیسو کڑے سلور میں پیدا کڑی شوق میں ڈیرو حرم سرا حج میں ڈیر خوخو خلق کافلی بچ تیار شوے خلق با پسورلوت للو زبا پیدا نو دای غربت دے کوفہ کے سبق ویلو دا کلاس طول ملگری عملدار دی دا خو یتیم دے جریر بن عبدالحمید یولوی عالم طالبانو ارادو کا چې داغه مجلس ته سبق تلاش خو غلری ابا پتک باندې لسکم 100 درهم خرچ راته طالبانو چې ارادو کا امام پدیش په باندې د سر لاندې خختې خوا بالغ نو چې قابل پدې خخته باندې وی ودایما او افسوس کوم کاش چې نن دا 90 درهم ما سره وي د جریر بن عبدالحمید پرنګ محدث نه به سبق ویلې وي بس ټول طالبانو سبا ارادو کا او درس تلاړ وې زه کوفه کې پاتې شوم ولې پیسې را سره نه وي چې هغه ته میزان رسول وي او سبق امام شافعی او زل خپل طالبانو ته وی په مصر کې وی احمد ابن حنبل را ته بغداد کې ویلو چې زب سبق له مصر خو پته نه لګی چې ولې رانغی وی ګمان مې داده چې احمد ابن حنبل چا نه غوښته نه کوي او خپل ور سره دومره پیسې نه وي
چې ما ته ځان رسولې وې او سبق یې ویلې وې، الله دې د هغه په حالت رحم وکړي، علم لدوني دې ورته دا د فقر او د فاقو حالت. درې حکمرانان یې لیدلي: مامون الرشید، معتصم بالله او واثق بالله. مامون الرشید امام تا فاروق په صنعا باندې بتا گورنر ولګو او په وخت دی جج بدولو. حضرت امام ورته وی حکومت نه مکرکه کیږي او د حکومت د مال نزان سات. لس بچی دی، دوی زامن دی، عبدالله او صالح، او دواړه د ټاپ محدثین. امام نے سبقونه او احادیث یاد کړي. اتی لونه دي. صالح ته یو ځل مامون الرشید څخه گفت او هدیه راستوله، ډېرې پیسې وې. حضرت امام ته چې پته ولګېده چې زما دی بچي د حکومت نه خرچه اخیستې ده، یو ځل د هغه په کور کې ناست دی، هغه روټۍ راوړه، بابا شریکه روټۍ خورو. امام هغه شکور په لاس لرې کو ځان نه، وی خبردار بچیا، ما د حکومت پیسې کله نه دي خوړلې، تا د حکومت په پیسو باندې ځان ګنده کړی، تر مرګه به ستا د شکور نه زه وړی وم. نن درس ته لیټ شو، طالبان حیران او پریشان دي. حضرت امام درس ته رانوتو، دروازې ته ورغلل، ور دننه بند دی. امام پسې आवाज کوي. حضرت امام ورته وی طالبه، ما د تهجد نه وړاندې خپل لنګ او صادر وینځلی و، چونکې یو جوړه مې ده، نو یو نه لنګ وم یو بر استعمالوم. صادر مې وینځلی و، په تنو مې غوړولی و، شپه کې غل وړی دی، دې وجې نه درس ته دره نه لرم چې ما سره بله جوړه جامه. طالبانو فوراً چاندو، د کلي خلق خبر شو، دینارونه یې راوړل امام ته، قربان دا پیسې قبولې کا. یو دینار یې ترې اوچت کو، بقایه په طالبانو تقسیم کړل. په دې یو دینار باندې زما یو جوړه کیږي چې په هغې کې زه خپل گزارا کولی شم. همیشه به یې دا ویل، وی هر سړی وی چې زه متوکل یم، په الله مې توکل دی. توکل دې ته وی چې کوم مونږ ته ابراهیم علیه السلام ښودلی. پوښتنه وشوه ابراهیم علیه السلام څه توکل ښودلی؟ حضرت امام جواب کوي کله چې اور بل شو، ابراهیم علیه السلام مې هغې ته غورځولو، جناب جبریل راغی، ورته وی ای ابراهیم علیه السلام حکم وکړه چې د دې اور نه دې خلاص کړم. هغه ورته وی جبریل ستا په جرم کې خو نه یم روان، کم ذات په جرم کې چې ما دې اور ته غورځوي هغه ذات ما تا نه ښه وي. جبریل ورته وی ښه هغه ذات نه سوال وکړه، دعا ورته وکړه چې الله ما د ده د اور نه خلاص کې. جبریل ته وی جبریل بیا خو وفا نه شوه چې د یار په رضا باندې زما رضا نه. هغه رب چې زه کوم حالت کې خوښ یم هغه حالت کې زما د رب په رضا. حضرت امام به فرمایل زم د الله پر رضا راځي، تمام مخلوق نه مې فکر کټ، تمام قوم نه مې فکر کټ دی،
مخلوق چې د اسرکا ته په الله توکل کوونکی نه یې بلکې ته الله سره دوکه او فراق کې. دا و امام احمد ابن حنبل چې د زهد او د ورع عالم دې ته رسېدلی. یو ځل امام شافعی ربیع بن سلیمان خپل شاګرد ته د مصر نه خط ورکړ. دا خط یو سم بغداد کې به امام احمد ابن حنبل هغه ته ورکړ. ربیع بن سلیمان سفر وکړ، بغداد ته ورسېدو. سحر په جمع کې امام احمد ابن حنبل سره ملاقات وشو. قربان مصر نه راغلی امام شافعی ستا استاذ راستولی، دا خط را کړی دی چې حضرت امام ته امام لفافې ته وکتل، نو هغه مکه رنګ مهر ده او بند ده څنګه چې امام شافعی ورکړی و. لفافی کلو کو خط رو ویستو، سترگو نے چم چم اوخ کی روانش او خط پسترگو باندیو مغلو. دا ربیع بن سلیمان ورتوی خط روڑون کے سیب ما خو پلار خط نه دے کترے ما یوبکی کا دا سو جڑو لے دا سی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورتوی امام شافعی را تلیکلی دی چې دا خط میں فوراً درستو لے دے سوش پہ اڑان دے میں محمد الرسول اللہ پا خوب کیوں وی صلی اللہ علیہ وسلم راتویل امام احمد ابن حنبل تا خبر ورکا سورج رستو پتا باندے درون امتحان را روان. امتحان مسئلہ دا خلق قرآن کے دے خبردار چو نخوئے گے تردی چپا بے کوثر ما سر ملو. خبردار چا مسئلہ کیوں نخوئے گے. امام احمد ابن حنبل جڑا چې یا رسول اللہ بس چتا کم حکم کرے احمد با ٹوٹی ٹوٹی شی خو پدے مسئلہ کے بنخوئی گی انشاءاللہ پا بے کوثر با ملاقات کی گی. خپل چوغی پا غاڑوا اغی کزکا او ربیع بن سلیمان تے پا انعام و تحفہ کے ورکا چتا ما تدخپل خوگ محبوب پیغمبر خبر را رسول. ربیع بن سلیمان چوغی اوڑا امام شافعی تے خبر ورکو. حضرت امام شافعی رحمه اللہ ورتوی دا چوغد استا مبارک شی تا تے انعام کے درکڑے خودم روکا چھ دا چوغد کلمو وینزے نو اغوبا پزمکا باندے ماڑوا دا دا بابرکت شخصیت چوغدا اغوبا شافعی لروڑا پدے باندے بزلت سلیکی و اغوبا بیستے. دا معتصم باللہ حکومت دے معتزلہ پا غٹین کے یو فرقہ دا مسئلہ راپور تشوہ چھ دا قرآن دا اللہ مخلوق دے وکانے سنگا منگتا سوی مخلوق یو دا قرآن مخلوق دے. زمنگ عقیدہ دا چھ دا قرآن مخلوق نہ دے دا اللہ صفت دے. ذکر دا اللہ خبری دی او دا اللہ خبری دا اللہ صفت بھی دا اللہ صفت دے مخلوق نہ دے سنگا چھ دا خلق پہ. تمام معتزلہ او دا غزمانی دا حکومت مولیانو دا فیصلہ و چھ دا مخلوق دے. امام احمد ابن حنبل تفتوو شوا
د معتصم بالله د حکومتنا حضرت امام ورته ولیکل دا د الله صفت دی مخلوق کرم دی حکم شو امام گرفتار کړ دا خو زمونږ د حکومت او د سټیټ د خبرې خلاف کوي امام گرفتار شو سزا شروع شو د خبرې نه ووړه امام ورته وی کلم نشم هر ورځ به امام ته لس کوړې سزا ملاوي او داسې کوړې چې وجود به په وینو باندې راغلی عمر هم زیات شوی دی کمزور او بوډا دی یو ورځ سزا ورکوي دی وخت کې یو کس مخامخ ولاړ دی مجرم دی او ورته وی بابا ونخوي مجرم ورته وی بابا ونخوي زه په غلا کې راغلی هر ورځ مې ستا مخکې وهي خو ما کړې غلا دوره باندې ونه منله او بیا مې اراده ده چې آزاد شم بیا به غلا ته په یو حق مسله د خلق قرآن کې راغلی که وخوی دی امت به وخوی خبردار دا ظالمان په ما غلا نشي منلی په تا باندې د قرآن د پروردگار کتاب مخلوق څنګه ومني حضرت امام فرمایي چې کله به روایاتو کې راځي امام ته کوړې ورکړی کېدې نو دعا به کول الله ته قبول کړي او غل تاجر عظیم خدای غل تاجر عظیم ورکړي چا ورته وویل ته ګوړې خورې ووې غل تاجر عظیم ورکړي د دې څه مطلب دی یا غل ماله داسې غیرت راکو چې قیامت پوری امام احمد ابن حنبل نه غر جوړ کو امام وهله کېدو قصدن یو ورځ جلاد د پرتوک په بډه باندې و داسې ناګهاني کوړه و دومره تیزه کوړه وه چې د امام پرتوغا خوش پته ولګېده چې قریبه ده اوس به مې وجود ښکاره شي اسمان ته وکتلی اسمان و د خلق قرآن مسله کې مې هر تکلیف برداشت کو نن مې دا خلق بې عزته کول غواړي ای الله که ستا د حق مسله کې امام احمد په حق دی نو خدای دې خلقو ته مې ستر روایاتو کې راځي د امام شلیدلې بډه ادم را کلکون خطا تا به ویل که دوباره کلکه تړلې شوې وبډه دا یې کرامت اخر وخت کې اتیا کوړې سزا یې وخوړه په چوک کې ودرولې دی سزا کلیعام ورکوي امام احمد ابن حنبل خبرې نه وړي د ربیع الاول میاشت ده وجود کمزور دی 241 هجری ده او 12 ربیع الاول د رسول الله د وفات ورځ 12 ربیع الاول دی ورځ د جمعې ده امام احمد ابن حنبل دی دنیا ته خدای پامانی ویلې ده انا لله و انا الیه راجعون په بغداد کې ننم د امام روضه د زرګونو زیارت کوونکو د پاره متبرک مقام دی خلق د امام د روضه سلام تزي الله فیض په تمام حجاز او عرب ملکونو کې عام کړي دی په زرګونو خلق د امام په وخت کې شاګردانو او په زرګونو خلکو د امام د شاګردانو نه حدیث زده کړي او یو ځل اعلان کړو ا کوړې والا ورته ویل ته ډیر ظالم امامه
او پزان ظلم کوونکې څه خبره ده دا ټول مليان مني تیم ور سره ومنه امام احمد ابن حنبل ورته جب جواب وکړو وی دا مليان بمري او زبمرم زمنګ او د دې په منځ کې به فرق زمنګ د جنازې کټونه کوي امام احمد ابن حنبل چې وفات شو روایت کې راځي 19 لکه کسانو د امام په جنازه کې شرکت کړي او اچا چې ور سره مسلې غلطه منلې وي حکومت سره نو په جنازه کې به 15 کس نو چې کټلې دا د امام کرامتو چې زمونږ فیصلې به زمونږ جنازې کوي په جون باندې خلک نه پیژني قدر چې وفات شي د حق پته لګي چې د کومو خلکو په ژبه حقو الله دې د هغوی درجات بلند کړي واخر دعوانا ان الحمدلله